السلام علیکم کتونکو تاسو ګورئ زموږ سوات زه مراد علي خان کتونکو دا وخت د سوات زمرود محله کې موجود یم دلته تیر ورځ یو ځوان ګوهر ایوب چې دی هغه وفات شوی او هغه بیا باقاعده د کرونا په پروتوکول کې چې دی دلته د هغې تدفین شو د هغې نه پس چې دی یو څو ورځې پس د هغه مور بي وفات شو د هغې نه پس پلار هم وفات شو اوس په دغه کور کې 3 کسان چې دي هغه وفات شوي دي بیا چې کله د هغې د کرونا ټیسټ وشو نو په هغې کې کسان چې کوم دي په هغې کې باقاعده د هغې ټیسټ پازیټیو راغلی دا وخت تاسو کتی شئ چې دا علاقه چې سیل کړې ده دلته پولیس اهلکار چې دي هغه هم تعینات شوي دي دې سره سره دغلته بل کومه خوشا چې کومه محله ده هغه هم سیل کړې ده د زمرود دکان پوره محله یې سیل کړې ده او د وخت را سره د سوات سینیر صحافي چې عالم صاحب په دې زمرود دکان کې موجود دی د دې سره په دې حواله خبرې کوو کاکا ډېره مننه ډېره افسوس خبره ده چې په یو کور کې 3 کسان چې دي هغه وفات شوي دي کله چې ګوهر ایوب زموږ چې پروګرام کې راپای کې موږ خبرې کولې ګوهر ایوب چې کله وفات شو نو هغه د کرونا په پروتوکول کې باقاعده د هغې تدفین شو نو څه ګڼئ د هغې نه پس بیا د هغې مور هم وفات شوه د هغې پلار هم وفات شو اوس چې دی نن یې دا محله چې دی سیل کړې ده څه ګڼئ چې دومره لیټ ولې دا کاروایي وشوه او آیا په دې کې نور څونه کیسونه پازیټیو راغلي دي ډیره مننه مراد خانه څنګه چې تا ته پته ده په 12 اپریل باندې د دې علاقې کم ځوان چې کوم ګوهر ایوب د هغه ډیت شو او وینا دا وه چې د هغه ډیت چې شی د هارټ اټیک د لاسه شوی دی خو نن دا د 18 تاریخ ته 9مه ورځ ده او د سوات انتظامیې د طرفه د سوات د ډي سي د طرفه چې کم ټیسټونه او دا د دې خلکو چې کم دی هغه مړی چې کم دی هغه په خپله ولمبولی شو هغو خورالو هغوی په کرونا پروتوکول کې د هغه تدفین وکړو خو تر 9 ورځې پس چې کم دی د هغې ټیسټونه راتله چې په هغې کې 3 اهم مرګونه چې کم دی هغه وشو د ګوهر ایوب نه پس د ګوهر ایوب مور د ګوهر ایوب د مور نه پس د ګوهر ایوب پلار هغه مړه شو او نن 9 ټیسټونه د انتظامیې مطابق چې 9 ټیسټونه پازیټیو رالو تاسو دا ماته ووایئ چې وزیر اعلی راځي د لیبارټرانو افتتاحګانې کوي د دې انتظامیې چې کم دا هغه اعلانونه کوي چې موږ دا وکړو موږ دا وکړو خو تاسو ماته ووایئ په ګراوند باندې څه دي زمونږ که دلته کې لیبارټي قیمه شوې ده د هغې باوجود 9 ورځې پس زمونږ ټیسټونه راځي په 9 ورځو کې چې کم 3 مرګونه د یو کوره وشو او نن 9 کیسونه نور پازیټیو رالو زمونږ د انتظامیې دا کردار دی زمونږ ډي سي او دا چې کم دي دوی به صرف دې ته ناست دي چې د خلکو دپاره به هغو لوړې راغستي د خلکو باندې به غوږونه او دا په بازارونو کې نیسي نن ډېر د افسوس نن ډېر د شرم مقام دی چې زمونږ د سوات وزیر اعلی دی زمونږ خپل وزیر اعلی دی او د هغه په ډسټرکټ کې نن مرګونه چې کم دي هغه 8 ته ورسېدل او داسې پټ مرګونه چې کم دي د هغو پته نه لګي چې په کومو علاقو کې خلک د هسپتالونو او دې ته نه دي تلي د دې سره سره د کرونا چې دا 9 کیسونه نور رالو نو د کرونا تعداد چې کم دی د مریضانو تعداد چې کم دی 3 اتیا ته ورسېدو دا مکمل د سوات انتظامیې د سوات د ډي سي ناکامي ده په کار دا ده چې وزیر اعلی پوري طور په دې باندې ایکشن والي چې کم د مټې ګوره چې د مټې اسلام آباد نه کیس راغی هلته چې کم دی انتظامیې په هغې باندې خاموشي اختیار کړه هلته 14 کیسونه په کومه چې جنازه شوه په مټه کې هغې نه بیا کیسونه وکړل کومه جنازه چې وشوه د هغې نه چې کوم دی 14 کیسونه چې کوم دي په هغه یو کور کې په هغه یو خاندان کې رالو په بحرین اریانۍ چې کومه علاقه ده په هغې کې یو پروګرام و هغې له خلک رالو انتظامیې په هغې باندې خاموشي ظاهره کړه 11 کیسونه په هغې کې رالو د یوسف آباد د ګمبد میرې چې کوم کیس و هلته چې په حسین کې کله پازیټیو ټیسټ راغی او د هغې نه پس انتظامیې په دې باندې چشمپوشي اختیار کړه انتظامیې دا کیس پټوو 14 کیسونه په هغه کور کې رالو او نن چې موږ په منګوره کې په زمرود دکان په ماله کې دلته کوم ځای ولاړو دا مکمل د ډي سي د محکمه هیلت د دې ناکامي ده په کار دا ده چې خپل وزیر اعلی په دې باندې پوري طور ایکشن والي په دې کې انکوایري مقرر کړي او دا 3 کسان چې کوم مړه دي د ګوهر ایوب د هغه مور د هغه پلار د دې د باقاعده په انتظامیه او په دې کسانو باندې د اف آی آر درج کړی شي کاکا کله چې دلته د ګوهر ایوب هغه چې کله وفات شو نو د دې ځای خلکو مطابق موږ دلته د دې ځای خلک هم موجود دي سره به هم خبرې کوو دوی چې د هغې باقاعده په کرونا پروتوکول کې هغه تدفین شو نو بیا ولې دومره لیټ شو ولې مطلب دغې ته تاسو څه وایئ چې لکه دومره لیټ ولې بیا د هغې مور او پلار چې وفات شو دغه وجه مراد خانه بالکل څنګه چې تا دا خبره وکړه او د دې نه مخکې ما په خپله وینا کې وویل چې د سوات انتظامیه مکمل نااهله ده د سوات انتظامیه په داسې ټیسټونو او په دې باندې هغه وزیر اعلی ته خپلې نمبرې رغی خو د انتظامیې دا کم کردار او کم رول چې روان دی دا په سوات کې د کرونا د مریضانو د سیوا کېدو سبب جوړیږي چې کم زمونږ نااهله انتظامیه ناسته ده د محکمه
اهل چې کوم نا اهل کسان ناست دي او دوی داسې په دې قسمه کیسونو باندې چشمپوشي کوي. د دې د لاسه په سوات کې د کرونا تعداد ورځ ته ورځ سیوا کیږي او دا پوزیشن چې کوم دی که دا پوزیشن رواني په سوات کې به مړي هم سیوا شي، په سوات کې به کیسونه هم نور سیوا شي. ډېره مننه کتونکو. دا د سوات د سینیر صحافي شهزاد عالم صاحب د دې خبره تاسو واورېدې. د دې ځای خلک راسره موجود دی. ډېر افسوس مقام دی د وخت په دې محله کې بلکې په یو کور کې 3 کسان چې دي هغه وفات شوي دي او په هغې کې 7 کسانو کې چې د کرونا دغه مرض دغه تصدیق هم شوی دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خپله مختصر پیژنګلو راسره. زما اسدالله نوم دی. زه د دې سیمې اوسېدونکی یم. په دې کوڅه کې زموږ کور دی. اصل دا ته وایه ګوهر ایوب چې څنګه وفات شو نو هغه وخت کې هم په دې خلکو کې یره تره خوره شوې وه، د هغې نه پس بیا ولې دومره لیټ کار وشو؟ زه تاسو ته صرف د یوې خبرې وضاحت کول غواړم. کاکا خو دا خبره وکړه چې د ګوهر ایوب په کرونا پروتوکول کې د هغه تدفین شوی. د دې زه بالکل نفي کوم. بالکل نه هغه ته دلته کې څوک څه ټیم راغلی چې د هغه غسل یې کړی، نه هغه ته د کفن دفن څه انتظام شوی دی. د محلې خپلو خلکو لمبولی دی چې دا په انتظامیې باندې سوالیه نشان دی. نمبر 1. نه هغه ته قبر ته یې کوز کړلی، لمبولی دی، جنازې شي د محلې خلکو کړلی. په دې کې بالکل انتظامیه صفر. ټیک شو جي. ها که د شک په بنیاد باندې د انتظامیه راغلي زموږ محلې ته، ورپسې ابۍ وفات شوه، بابا وفات شو، نو زه دا عرض کوم چې د شک په بنیاد دا محله سیل کول پکار که نه و، عملې له انتظامیې له دلته راتلل پکار که نه و. بالکل څوک نه دي راغلي. البته فضل حکیم صاحب چې د دې سیمې ایم پی ای دی، هغه پکې سیاست کړی دی، راغلی دی، جنازې اجازت یې ورکړلی، د لاسنیوي اجازت یې ورکړلی. د نن د دې ټایمه پورې چې 8مه ورځ ده، 3 مرګونه شي، 8مه ورځ ده، لاسنیوه جاري وه. 10 منټه یا ګنټه نیمه مخکې دا لاسنیوه ختمه شوه. نو تاسو د دې نه اندازه لګوئ چې دا شی به څومره خور شوی. ډېره مننه کتونکو. دې چې خلکو هم تاسو خبرې اورئ او ظاهره خبره راکړم چې دې خلکو خبرې دي خو وجې نه چې په سوات کې ورځ تر ورځه پکار دی چې دا کرونا چې دا کنټرول شوی، بلکې په هغې په مریضانو کې هم اضافه کېږي او هغې د لاسه چې کوم خلک وفات کېږي په هغې کې هم اضافه شوې ده. یو بل مشر راسره موجود دی. ستاسو هم د دې علاقې سره؟ بالکل د دې علاقې یم جي. کومه اولنه جنازه چې کېدله زه په خپله موجود وم، په اولني صف کې ولاړ وم. د دو په وینا مونږ ټول هغه کارونه وکړو، خو چې نن ایسي صاحب راغی، ایسي صاحب دا خبره وکړه. زه د دې کیمرې په زور باندې ټول عوامو ته دا وایم چې ایسي صاحب هم په دروغو کې لګیا دی، زمونږ عمله ټوله دروغجنه ده. او زه به تا ته دا یم چې زمونږ وزیر اعلی په خپل هم داسې دی، ولې چې هغو چې کوم اعلان وکړي د هغو خوله بوسته، څوک پې عمل نه کوي. نو هغه دا خبره وکړله چې دله مونږ تابوت ورکړی دی. نو زه دا یوه خبره کوم چې نه ستا انتظامي تابوت راوړی دلته کې، نه غسل ورکړی دی، مونږ په خپل هر څه کړي دي. مونږ تاسو چې څه طریقه کار مونږ ته ښوولي دي د شپې یو په باندې 1 بجو چې مونږ وسپارو، تاسو صرف 2 کسان مونږ سره ولاړئ او دا خبره مونږ وکړله. نو هغو مونږ ته په جواب کې دا ووایي چې ایسې صاحب اوده دی، سهار به کېږي. نو مونږ چې دا عمله دا ټوله اوده ده، سهار به کېږي. نو سهار زه به دا وایم چې د نن سهاره پورې څوک نه دي راغلي. نن 9مه ورځ ده، صرف ایسې صاحب راغی، مالی سیل کړله. دې صرف مالی سیل کېدو لپاره ماله راغی. دې مطلب دوکانونه بندوي، دوی په دې خلکو غوږونه نیسي، دا زورونه کوي. ته موږ له د کومه بیمارۍ دپاره چې دا لاک ډاون شروع دی او کومه مثال طور لکه دا خلک دوکانونه بندوي، دا کاروبارونه ټول دنیا کې دا غوغا جوړه ده. نو ته صرف د دې دپاره چې دی په خلک وهي، غوږونه به پرې نیسي، بېعزتي به وله کوي او مالیې به بندوي. نور به بیا مخکې تپوس نه کوي چې آیا په دې کې څو کسې دي، چاته به یې ښکاره کوي. نو دله پرون دا ټیسټ راغلی دی، پرون په 7 بجې باندې او په وایس میسج باندې د ټولو وایس میسج ته د ټولو میډیا والا سره دی تپوس وکوي او دو خور کړی دی. مونږ ته د مطلب د دو وایس میسج را رسېدل دی، مونږ په هغې عمل کړی دی. خو دا بېګا مونږ انټرویو ورکړله، نو د هغې د وجې نامله په حرکت کې راله او دې 24 ګنټې پس زما مالې ته راځي او ماله سیل کوي. نو دا زمونږ سره زیاتی دی، زمونږ د بچو سره زیاتی دی. زه به دا ووایم چې زمونږ ایم پی ای صاحب دلته کې راغی، 2 پیرې راغلی، د هغه نه مونږ تپوس وکړو. هغه په خپله وینا کې مونږ ته دا ووایي چې مثال طور 99% دا ټیک دي، ټیک دي. نو آیا چې بیګا په 99% ټیکو نو نن داسې 100% ولې خراب دي؟ خو دا ټول د دې انتظامي د دې سیاستو د لاسه مونږ خراب شو، تباه شو، زمونږ بچي تباه کړلو. زه دې سیاستدانو ته وایم چې زمونږ په سر باندې تاسو مثال طور سیاست مه کوئ. د پاره د خدای دا د سیاست ټایم نه دی، دا د 69 دا د دوا ټایم دی. ته یې لبېله راځې مونږ ته 2 پیرې ته رالې. نن به زه تا ته یم ستا وزیر اعلی چې کومه خبره کوله نو ته هم په کترینه کې کښېنه، ته به هم په کترینه کې کښېنې. چې ته زما ماله په کترینه کې کښېنې نو په جنازه کې تقریبا 8 په جنازه وه.
واته څه په جنازو په دې کې ملوک آباد دی په دې کې خوازخیله ده په دې کې چارباغ دی په دې کې منګوره ده مکان باغ دی ستا د مالی دي پوه شوې نو ته به هم په دې کې کښېنېږي ډېره مننه کتونکو د دې خلکو خبرې تاسو واورېدې دا ډېر زیات غوسه هم دي خفه هم دي ځکه چې په یو کور کې چې دی درې کسان چې دي هغه د کرونا له وجې نه چې دی وفات شوي دي په دغه کې د ګور ایوب د مور او د پلار کوم چې وفات شوي دي هغې کیسونه هم چې دی پازیټیو راغلي دي نو انتظامیه څنګه چې زموږ ملګري خبره وکړه چې ایس سی بودو انتظامیه اوس هم د هغې په کار ده چې اوس هم کم از کم راویښ شي او په دې کرونا چې کوم دا مرض خپرېږي روان دی په دې باندې کنټرول راولي تر دې دمه خپل کوربه مراد علي خان له اجازه وکړئ د لوی الله په امان